بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو سره یو ډیر اهم پیغام چې دی هغه شیر کوم. نن د میټرک ریزلټ دی. ډیر ماشومان به داسې چې هغه به ډېرې ښې نمبرې والي او ډیر ماشومان به داسې چې د هغو نمبرې به کمې راشي. هر یو مور او پلار چې خپل بچي لپاره ډیر ښه سوچ کوي او د هغه د بهتر مستقبل لپاره هغه هر څه کوي، خو بعضې ټایم کې د ډیرو نمبرو په چکر کې خپل ماشومان چې دي هغه ذهني طور ټارچر کوي او د هغې د وجې د هغه ماشومانو کم مستقبل سوچ چې د مور او پلار کوي، نو هغه سوچ چې دی د نمبرو په چکر کې د هغو هغه مستقبل چې دی هغه نور هم خراب شي. اوس هغه مسله څه ده چې د هغې د وجې د دغه ماشومانو فیوچر چې دی یا مستقبل چې دی هغه د برایټ په ځای باندې ډارک فیوچر ته لاړ شي. چې کله ماشومان ډېرې کمې نمبرې والي نو پکار دا ده چې والدین دا سوچ وکړي چې زما د ماشوم چې دی زه انکریج کړم، دی په مستقبل کې زما لپاره یو ډېر نوم هم اوچتولی شي او د ده مستقبل هم ډېر زیات تابناک او ډېر برایټ فیوچر د ده کیدی شي. نو که ډېرې کمې نمبرې مو والي نو تاسو د نمبرو په چکر کې هغه ډسکریج کوئ مو، ذهني طور ټارچر کوئ مو، بلکې هغه ته مبارکباد ورکوئ، هغه انکریج کوئ او د هغه نه تپوس وکړئ چې ته په کوم فیلډ ته تلل غواړې او کوم فیلډ سره د هغه شوق وي، نو په هغې کې هغه انکریج کوئ چې هغه هغې ته لاړ شي. هغه مه ټارچر کوئ، هغه مه ذهني طور چې دی هغه مفلوج کوئ، ځکه چې همدغه ماشوم چې دی که تا په دې ټایم کې ټارچر کو، کیدی شي چې دی د سبق نه او د ده زړه تور شي او دی چې خپل ایجوکیشن چې دی هغه جاري ونه ساتي، نو د هغه د یو برایټ فیوچر په ځای هغه ته هغه ډارک فیوچر طرف ته بوته. نو که ماشومان هر څومره نمبرې والي هغو له مبارکباد ورکوئ، هغو انکریج کوئ چې هغو مخکې لاړ شي، هغه کم فیلډ ته تلل غواړي، د هغو کم فیلډ خوښ وي نو په هغې کې هغه انکریج کوئ، د هغو مدد وکړئ چې هغه په هغه فیلډ کې مخکې لاړ شي او هغه یو روښانه مستقبل د خپل ځان، د خپل قوم او ستاسو دپاره هم جوړ کړي. مهرباني.